أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم خلق گلونه خلوی او گلان تا خلوی خلق گلونه خلوی او گلان تا خلوی زها شند خلوم چه مصطفی خلوی محترم سامعین اساتذه کرام او قابل قدر طلباء کرامو زنن ستاسو په وړاندې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انقلاب په موضوع یو څو خبرې پیش کول غواړم. قدرمند اوریدونکو د خدای د هیرولو نتیجه دا ده چې انسان نه ځان ومیر شي د علم او عقل او دولت او اقتدار دماغ او د زړه احساس او د علما او نیکانو مجلسونو موجود کېدو باوجود چې کله انسان د خپل رب ویشي نو د دې د نخوست د وجې نه تا د خپل ځان یاد ساتل هم ناممکن شي او که ځان هیرولو انفرادي صورت کې وي نو بیا اثرات هم محدود وي او که اجتماعي صورت کې اختیار کړي نو بیا ټوله معاشره د فساد نه ډکه شي او د زندګۍ تېرولو نظام ټول برباد شي. د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې هم دا حالت و انسانیت ختم و انسانیت صرف نوم پاتې و خلکو به د حیواناتو په شان زندګي تېروله. هغه وخت کې الله رب العزت محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث کو او ورته واضح او مکمل دین ورکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې دنیا ته دعوت ورکو اے دنیا والو ستاسو دا زندګۍ تېرولو ټول رسم او رواج دا طریقې غلطې دي بلکې تاسو ووایئ چې لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دعوت ابتدا کو او خپل ځان په خطر کې واچو او د باطل سره مقابله وکړه. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترې شکایت وکړو چې ته دا دین دعوت لږ وخته پورې پرېږده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما ترو که چېرته دا کافران زما په یو لاس کې سپوږمۍ او په دویم لاس کې لمر هم کېږدي بیا هم زه د خپل طرف مشن نه وه وروسته به نه شم بلکې تر هغه وخته پورې به زه دا مشن چلوم تر څو پورې زما بدن کې ساه موجود وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 30 کالو کې داسې انقلاب راوستو چې د ظلم تورې تیارې ختمې شوې سپینه رڼا راغله ظلم تشدد بربریت ختم شو انصاف او عدالت راغی جهالت ختم شو جهالت راغی علم او پوهه راغه او هغه خلک وو چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف به یې تورې راغستې او مشورې به یې کولې هغه خلک داسې جوړ شو چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خلاف به یې تورې راغستې او مشورې به یې کولې هغه خلک داسې صحابه په دنیا کې داسې وځلېدو چې تر ننه پورې په ټوله دنیا کې د هغې مثال نشته. د ابوبکر نه ابوبکر صدیق جوړ شو د عمر نه عمر فاروق جوړ شو د عثمان غني نه عثمان ذوالنورین جوړ شو د علي المرتضی نه فاتح خیبر شیر کامران حیدر کرنال جوړ شو. محترم حاضرینو نن هم ها هدایت رباني او دعوت آسماني موجود دی لیکن بیا هم د یو روح د بل روح مرۍ کټ کوي یو انسان د بل انسان دشمني دشمن د یو بل بې عزتي کوي هر طرف ته د ظلم او خود عرضي بازار ګرم دی. د دې اصل وجه دا ده چې موږ او تاسو د جماعت او مدرسو نه لرې یو د قرآن او حدیث تعلیماتو نه لرې یو لیکن حافظه او باور نشته چې کوم صحابه رضي الله تعالی عنهم په دور کې وو که چېرې موږ حافظه او باور پیدا کول غواړو زموږ دپاره
په قرآن او حدیث تعلیمات واده کول ضروري وي او دا زده کړه په دې مدرسو کې کېږي. وما علینا الا البلاغ.